دا چې دی غویان دي او ښه مضبوط سور وو ټپو ټپو غواګانو وغیره دا وخوړل او وو وچ وږي دي هغې چې دی دا سم وږي وخوړل. نو بادشاه سره غم شو، هغه خلک راوغوښتل نجومیان وغیره یې ته وي چې ما خوب لیدلی. نو یې ورته وي اضغاث احلام وي دا خو ګډوډ خوب دی او بس کله ناکله دا واغو. شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ته وي چې هغې چټۍ ورپسې هغه پسې به چټ راته نو چې ورپسې چټ رالېږه چې ځي زه په خوب کې الوځم. نه خو داسې ډېر ګپشپي مو دغه یا هغه ورته چې ځناوره چې ګوپې د شپې خوري نو الوځي به نه. نو خبره داسې ده چې علي ورته وي دا ګډوډ خوب دی. ده ورته نه. نو دې کې یو کس و ده له مخکې یوسف علیه السلام تعبیر یې کړي و، هغه له جیل نه راوتو. تاسو ته ما خبره کړې هغه داسې کار وکړ چې هغه ورته وي چې جیل کې یو کس دی هغه ته خبره رایاده شوه اووه کاله زاړه. هغه د خوب ډېر ښه تعبیر وایي. زه به داسې وکړم چې د هغه نه به تعبیر واخلم. هغه ورته ټیک ده. چې هغه را کله لاړ نو داسې د لرې نه اواز وکړو قال یا یوسفو ای یوسفه. د لرې نه اواز ګوره یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شه. هغه ورته نه دا ووایي چې اووه کاله مخکې ما تا ته یو خبره کړې وه، اووه کاله کې تا ته یو پېر هم زه یاد نه شو، نه تا زما سوال جواب رسولې. نه ورته دا وایي نه 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 ښه خبره ده. بادشاه داسې خوب لیدلی. څه خوب یې لیدلی؟ دا ده وایي بادشاه ته ووایه چې اووه کاله را روان دي او دا بلکل فراخي ده په دې کې، بارانونه به کېږي، فصلونه به بهترین کېږي، دا ټوله خبرې ورته وکړل. دې پسې اووه کاله داسې را روان دي چې په هغې کې به هېڅ هم نه کېږي او بلکل قحطسالي بیا را روانه ده. نو دا اووه کاله چې تاسو څه سټور کړو دغه به په را روان اووه کاله کې خورئ او د اطرافو نه به هم څه خلک تاسو طرف ته راځي. په مصر کې قحطسالي را روانه ده. ای ورته وی چې ټیک ده. لاړ بادشاه ته خوب وي چې بادشاه ته خوب وي بادشاه ذهن واغست. بادشاه ورته وي چې دا دومره پویه او ذهین کس دا تاسو جیل ته څنګه اچولی دی؟ نو هغې ورته وي چې صرف دا خو داسې د وزیر اعظم بیبي او زلیخا او دا ټوله کیسه مخې ته راغله. دا خو هغې کاته کې جیل ته تللی نو ده خو د جرم نشته. وي صرف جرم نشته خو بس. نو هغه ورپسې قاصد رولېږه چې د جیل نه راوځه. نو ګوره چې سړي په خپل ځان باندې باور وي، عزتمن وي، قدر ورکړي، نه څنګه جیل نه راوځي؟ زه به د جیل نه اوس دروځم سبا به خلک وي چې بس بادشاه وباسم. الزام خو زمانه پاک نه شو. لہذا ته هغه زنانه راوغواړه او د هغه زنانو نه تپوس وکړه، ورته ووایه چې تاسو دا لاسونه ووایل نو په څه باندې مو ووایل؟ لاسونه په څه باندې خوږ کړل؟ نو یوسف علیه السلام چې کله بادشاه ته دا خبر ورسېد نو هغه پوه شو چې دا خو ډېر پاک دامن هم دی. دی خو د ځان نه الزام هم صفا کول غواړي چې پته ولګي صفا چې بهې خبره څه ده. چې ښځې راوغوښتې نو هغه ښځو ورته ووایي چې صاحب هغه کې هېڅ خبره هم نشته، هغه خو ډېر پاک او صاف بنده دی او ډېر نیک دی. حتی چې زلیخې ووایي هغې چې دي نو هغې څه ورکړله؟ هغې ګواهي ورکړه د یوسف علیه السلام د پاک دامنۍ چې دا زما خطا و. نو پس د هغې دی بیا چې دی بادشاه راوغوښت. بادشاه چې راوغوښته نو بادشاه ورته وي چې تا دا تعبیر ایښ کړي نو ته په دې پوهه یې وي. اوس ته داسې وکړه چې یو عهده م قبوله کړه. نو ده ورته وي ما وزیر خزانه جوړ کړه. وزیر خزانه مې جوړ کړه. یو زمونږ وزیر خالي خزانه دی هغه بیا وزیر خزانه وسه. نو هغې ما وزیر خزانه جوړ کړه ځکه انی حفیظ علیم. دوه څیزونه د منصب دپاره او د وزیر خزانه دپاره ضروري دي. یو دا چې سړی د خزانې مشر که چې هغه امانتدار وي، زنا د نرځي ورته خپله لاندې وتي بله اړخ ته چېرته لارې کړي.
دویم نمبر دا چې دی د دې مال په استعمال پوهېږي. کله سړي سره مال ډېر وي خو چېرته په جواری کې دی کوي، چېرته هسې بیسه بلډینګونه خېږي، چېرته بل څه کوي، چېرته نه، چې امین هم وي، امانتدار هم وي او بل عالم هم وي. نو دا دواړه صفت ما کې موجود دي. د دې وجې د دې لاندې علماو لیکلي دي، په خلکو پې مستقل کتابونه لیکلي. دې وجې د امت یو لوی عالم دی، هغه کتاب لیکلی چې زه مجتهد یم. نو چا پې ډېر رد وکړه دا چې څوک چې لاندې سطحې والا علم وي چې وایي ته ځان ته خپله مجتهد وي، نو هغه بیا په هغې باندې کتاب ولیکه په رد باندې چې تاسو په دې نه پوهېږئ. د دې وجې چې یو ځای ته ویل شي علماو لیکلي دي او هغه ځای کې ستا مطلب څوک نه ګڼي او تا سره هغه څیز باندې ته پوهېږې یا په غلطه یا د دې ضرورت وي چې ته د علم اظهار وکړو، بیا هغې ته وښایه چې او زه عالم یم یا زه په دې پوهېږم یا په دې کې ماهر یم، تاسو دا په غلط. نو دې وجې ده مو ورته وي چې اني حفیظ علیم. نو بس هغې وزیر خزانه جوړ کړه، د 2 کاله داسې بندوبست وکړو چې د هغې یو څیز دا یې محفوظ وساتو، په هغه دور کې حساب لګوه چې خرابېږي به نه آینده 2 کاله کې، داسې بندوبست یې ولګو. غلا وغیره چې 2 کاله ښه بندوبست وشو، آینده چې 2 کاله کم راله نو په هغې کې چې دی بس قحطسالي ورو خورېده او د اطرافو ته هم خوره شوه. په مصر کې قحطسالي وه، د دې نه دا لاړه هغه کنعان او دغه پورې افریقي باډرو پورې، افریقي علاقو پورې لاړه. نو مختلف خلک قبایل به هم راتلو، د اوښ په سر یعنې د یو کس په سر باندې به د یو اوښ بار ورکېده. د یوسف علیه السلام رونه هم پکې راغله. اوس هغې ته څه پته وه چې کوم بنده مونږ کوی ته ویشتی او مونږ بیا په 100 روپۍ خرڅ کړی، هغه چې دی هغه به د مصر چې دی وزیر خزانه جوړي. بیا د مصر کوم چې یعنې صدر ورته ووایه، مشر ورته ووایه، هغه پې ایمان هم وروړ او هغه ورته خپل منصب هم پرېښوده چې دا ماله مناسبه نه ده چې تا پیغمبر هم منم، په تا مې ایمان هم وروړی دی او زه دې چې دی دغه شمه، زه دې باچا یم او ته دې چې نه داسې. نو یوسف علیه السلام د هارون را روان شو، نو د هارون ده وپېژندل خو یې خو نه پېژانده، ځکه اوس چېرته یوسف علیه السلام خرڅ کړی شوی غلام و، چېرته د بادشاهۍ په منصب وغیره ناست. نو هغې چې ونه پېژانده نو ده ورته ووي د خیر دوی له بارونه ټولو له ورکول. نو دې ټولو سره هغې خپلو کې د مصر علاقه او خپله ژبې وي وغیره، هغې سره دې په عبري باندې خبرې په عبرانۍ ژبه باندې. نو هغې ډېر خوشحال شو. نو ده اول لږ دې وچړل، ورته وي تاسو جاسوسۍ له دلته راغلی؟ ورته نه، دا موږ خو د پیغمبر اولاد یو او موږ 12 وروڼه یو، یو وروڼه مړوک شوی دی، دا ته وایي دا یوسف علیه السلام دی. او چا ورته وي هلاک شوي دي نور وروڼه ورته وي، او یو ورور هم بل دی بنیامین، په هغه باندې پلار د هغه ورک شوي ورور مینه ماتوي زموږ. نو هغې ځان سره ایسار کړه او 10 موږ راغلي یو، نو موږ له به د هغه حصه هم راکړي. ده ورته وی چې نه، د هغه حصه خو نه در کومه، خو هغه به بله پیره لازمي راولې کړي، تاسو له بیا څه نه در کوم غواړي. نو هغې داسې کار وکړو چې هغې له مثال په طور د سامان مامان ورکړه د اوښ په سر او د خادمانو ته ووي چې د دې هغه چې کومې پیسې دي هغه هم ورله په بار کې کېدی پټې. نو هغې ورله کېښودې چې هغې هلته ورسېد نو خپل پلار ته یعقوب علیه السلام ته ډېر صفتونه وکړو چې دا خو داسې بادشاه دی، دا خو موږ ته یې وي چې را روانه پیره به خپل ورور لازمي راولې، که نه راولې نو هېڅ هم نه در کوم. او که دې هم بوته پیدا دا ده چې یو بار بسې واړو دا قحطسالي ده او د دې خاندان ډېر غټ. نو دا ګوره د دین په لاره کې سخت دی. پیغمبر د زمانې دی او بل هم پیغمبر د زمانې دی، خدای پاک د یو بل نه څومره موده ده، یو بل نه لري لار وزوي. نو داسې کار وشو چې آینده پیره چې کله دغه غله ختمه شوه، یعقوب علیه السلام دې لېږل، نو دې ته یې ووي چې لېږم، دې ورسره اول نه لېږه. ای ورته وي چې نه موږ واده کوو، دا ورته وي چې دا واده خو تاسو د یوسف علیه السلام مخکې م کړی. نو هغه هم راله راوستو نن پورې چې دی. نو خیر، نو بیا یې ورته ولېږو، قسم وغیره ورکړو، خو ورته ووي چې د مصر په دروازه به په یو ځای نه داخلېږي، ځان له به دوه داخلېږي.
د وجې د دې چې نظر ونه لګي په دیو باندې. نظر ګورې ظالم څیز دی. ښه دلته کې د حافظان وړاندې شو، بیا دا ځلې پکې ستاسو کشران هم دي، نو ماشاءالله ورته وایه او که نه په دې باندې چاسټه نه روانېږي، خو اخوا ستا په نظر د سړي بیړه غرقېږي. ګورې ښه حدیثونه ثابته ده، نو لږ ګزاره کوي. خبره داسې وه چې یعقوب علیه السلام ورته وي، پیغمبر د زمانې دی ورته وي چې بچو ته وي په یو ځای به په دروازه نه داخلېږي، ځان نه داخل شي. ګوره نو چې کله بیا دیران خیر یوسف علیه السلام د خپل خاص ځای ته راوغوښتل، بیا داسې وکړل چې کله دې رخصتول نو د غرور ته خو ځان وښود، حاکم چې خپل ورور دي دوه یو دسترخوان ته کېنولي، دوه کسه یو خوانچې ته کېنئ، وایي دا یو ورور هم ولې یوازې دی؟ ورته دي ته د یو ورور هغه چې دی نو هغه خو هلاک شوی دی او دا او دا، بس د ورته زه خیر دی ما سره کېنو، په دې نور هم لږ دغه ولګېدو، خو خیر دی ورسره ناست و، ده دې ځان وښود. نو هغه ورته اوس هغه خو ماشوموالي کې جدا شو، هغه پېژندنه بیا ورته چې ځان وښود چې زه یوسف یم دا هغه ورته ډېر هم ژړل، ستا په یاد کې پلار ورته ته پاتې شه ما سره. ورته نه داسې والد سه او د پاتې کېدو څه لار نشته، په څه طریقه پاتې شه، ورته یې مانه چل لاندې سم. نو دا د شریعت دغه وه یا څه توریه وه یا د الله په حکم داسې شی و چې دې کله روانېده نو یوسف علیه السلام ورته ووایي چې د دې بنیامین یعنې زما د سکر ور چې دی د ده په بڼ کې یو جام کې د سرو زر د بادشاه د دربار هغې پکې کېښوده. نو چې کله یې کېښوده نو هغه داسې کار وشو چې دی روان شو څه ځای ته ورسېده، نو قافلې والا پسې هغې اواز وکړو چې قافلې د کنعان ودرېږې، د بادشاه نه یو جام ورک شوی د بادشاه د ځای نه دربار نه. دوی ورته وایي موږ خو غلان نه یو، موږ د پیغمبر اولاد یو. او دا خیر چې قافله که د هغوی ورله راورسېد نو هغوی ورته وایي چې ټیک ته بس تاسو خو وایي موږ ښه خلک یو، دا خو بالفرض که غلا راووته په چا کې نو څه سزا وي؟ نو د هغوی په شریعت کې دا سزا وه چې چا کې به غلا راووته هغه به بیا هغه کس سره ایسارېده، هغه چې به څنګه څه غوښتل نو بس یعنې هغه سره به بیا بس به طور غلام شانتې یا وغیره هغه سره به ایسار به طور کېد. نو هغوی ورته چې زموږ شریعت کې خو دا خبره ده نو بس فیصله ستاسو په شریعت ده. نو لومبې د ده نه شروع نه کړه، د نور وروڼو د پنډونو منډونو علاقې والا چې کوم ورسره قافلې والا هغې وکتل، اخره کې د بنیامین پنډ وکتل، نو په هغې کې اجام راووت. نو وروڼه خو وروڼه وو، بیا دغه مو هسې لږ زر شانتي وو، نو یو پکې غلې شانتي وي چې دا د هغه ورور هم په وړوکوالي غلا کړی وو. اوس دا خو نه پېژنده چې یوسف علیه السلام یې اولاد د دې هغه ورور دی. نو یوسف علیه السلام چې ماشوم نو د ده مور مړه وه، د دې مور په وړوکوالي مړه شوې وه، دې ترور سره او ترور چې کله دې د چل تعبیر ته ګرځېدو شو نو یعقوب علیه السلام ترې راوسته، هغې ورته نه پرېښوده او د هغې نه زړه کېده ځکه چې یوسف علیه السلام کې پیغمبري صفات موجود و ډېر